صحت ته ځان رسول چې چاله په 6,000 او 5,000 روپۍ باندې امامتي کوله بیا لازم ده چې تا په چړه باندې موهي ته ورته سوالي ښکاري ته ورته فقیر ښکاري امامتي په تا باندې فرض نه ده لازم په تا نه ده واجب په تا نه ده چې ته چاله امامتي وکړې په تا باندې خپلو بچو له رزق ګټل هغه که د هغې سره مستغني ښه په خپل خواهش سره چاته امامتي کې الله درته مال درکړي ورله کوئ او چې په 2,000 او په 3,000 روپۍ ته چاته ځان کېنولی د هغې په جومات کې د هغې په مسجد کې لازمه دا خبره ته ورته یو سوالي ښکاري ته ورته یو فري ښکاري یو اسې یو پورزه ورته ښکاره کېږي هغه ته بیا په چړه موهي په بل څه باندې دې موهي دویم یو سړی دومره ځان ګزار کړي دومره حد ته ځان ورسه چې تا پسې څوک چړه راخلي ته ورته همداسې دغه کوي نو دې قاري صاحب سره چې سم شوي دي ظلم ورسره شوی دی د دې همدغه شانتې بدل اخیستل پکار دي اول خو پکار ده چې حکومت همدغسې کاروایي ورسره وکړي څرنګه چې دې قاري صاحب سره کړې ځکه قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی وایي چې د بدۍ بدله په بدۍ سره ده نو داسې حد ته ځان رسوله خاص کر علماو ته زه دا خبره کوم چې چاته ځان دومره مه محتاجه وي چې تاسو په 2,000 روپۍ د هغې مرګ ته هم تیارېږئ چې هغه ته وژنم ته وایي چې لکه د جومات نه مې وباسي او که زه چېرته دا اوس د دې سره لانجه وکړم جنګ ورسره وکړم ما د جومات نه وباسي دا 2,000 روپۍ مې خرابېږي داسې حد ته ځان رسول په خپله ځان مرګ ته ورکول دي د سره چاته امامتي په دې معنی باندې مه کوئ چې ځان ذلیله کوئ همیشه لپاره مستغني اوسېږئ ځان ته مال ځان ته رزق ګټئ د هغې باوجود که الله ته وس درکړی امامتي کوئ که نه په تاسو لازم او په تاسو فرض نه چې پردي چاپلوسي وکړئ بل چاته ځان همداسې محتاجه کړي چې د ځان نه خیرماران د ځان نه فقیران جوړ کړئ او په پردو جوماتونو کې په 2 او په 3,000 روپۍ باندې ځان ذلیله کوئ د دغې په ځای باندې ولې خپل کار کسب نه کوئ د هغې سره خپل مونځ په خپل وخت باندې کوئ دا په تاسو باندې لازم ده نو زموږ د معاشره کې چې دا کوم څه شروع دي الله سبحانه وتعالی دې په دې انسانانو باندې رحم وکړي چې دې قاري صاحب ولا بچو ته سبق وه د هغې باوجود په ډېر بې رحمانه ډول سره یې دا وژلی دی او بیا یې دغه کړی دی د باجوړ خلک خو زه دومره ګمان نه کوم چې دومره کمزوري به ضرور به دغه کس ته هم د دې سزا میلاویږي انشاءالله تعالی خو بیا هم دا خبره چې دا کوم نصیحت خاص کر علماو ته زه وایم چې چاته په 2,000 او په 6,000 روپۍ ځان دومره مه ذلیله کوئ چې هغه ستا مرګ هم په دې باندې جایز وګڼي